درې قسمه خلق ته قرآن فاسق ویلی دي. درې قسمه خلق داست دی چې فاسق دی قرآن ورته ویلی دي. ترجمه دغې ځایونه دو یو اعتراض کړی دی کافر مشرکین یې دی خو کتا دا وه چې اسلام ته یې غوړې غځولی نه بیا یې نکتې وټولې تورینو یې لګول مطلب الزامات او بهتانات اعتراضات دا چې کله سړی کیسه ته تیور نه وي سیخه ته بیا اوتې باوتې ډېرې کو یو میشتو سویره چې یو غر بل غر ساری نه ولر نسی سړی تیور نه وي دا کوشلې اسلام ته او په دې وجه سره اوتې باوتې کولی قرآن بهترینه ذکر کړی دی. اول خو دا اعتراض وکړه دغې یهودی چې دا قرآن برحق نه دی په دا کښې یوه کامیدو نعوذ بالله ګړدی چې دا غټ کتاب دی قرآن دی او په دا کښې دنه میاسی بیانېږي مچۍ بیانېږي کوکڼې یې بیانېږي دومره غټ کتاب چې وایي بیا دا بیان څه ضرورت دی دا را په وړې وړې کیسې خو مناسب نه دي چې دی دا را کښلی غټ کتاب وایي بیا دی یې وړې وړې خبرې ذکر څه وایي. الله جل شانو خپل جواب ورکړی دی کافر ته خپل جواب ورکړی دی او وروي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله جل شانه په دا باندې هیڅ حیدان هیڅ مطلب دی په دا نه خفه کېږي دی حیا نه کوي خبرې نه لہذا څه بادا نه دی الله دې پوره چې دی د میاسي لیا په میاسي نه وړي کوي شی په قرآن شه بیان دا خو څه بده خبره نه ده ځکه چې دا خو د ممثل د مثال د ممثل سره تعلق لري کافر ها کمزوری دی د کفر کمزوری دی د عمل کمزوری دی هغې که د میاسي لیا د کوکڼې لیا د کوکڼې منظور ډېره کمزوري دو بیان شي بیا په دا شي کې ما بده خبره ده دا خدای پاک ورته وایي فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. ایماندار خلق ته پاته دو چې دا څه ویي الله پاک پیغمبر څه ویي د الله د طرفه نه دا برحق دي مسلمون ته دا پاته لګي خو پوتې شوه د ایله بل ټولی چې کفري کړی دی کافر دی دا خو اوتې باوتې کوي سیخه ته روزي نه دی کلو په خدای اعتراض کو کلو په قرآن اعتراض کو حالانکه په قرآن شه فرق نشته که په قرآن شه فرق وای ابلاري زویلی وی چې الله پاک ډېر ورکه چلن چې یو وړي کې سورات خور تروره که په قرآن شه فرق یو وړي کې سورات تروره. واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. کافر یې چې الله پاک در وړي کې مثالونه بیانوي په دا قرآن شه دغه بیا څه مطلب دی څه فائدہ دوی دغه اے پیغمبره جواب ورکړه مې طرفه چې یوره دا اعتراض کو دا ته بیا دا جواب ورکړه یضل به کثیرا ويهدي به کثیرا. ډېر خلک دی قرآن په وجه سره لیار ترسیخ کو او ډېر په دغه قرآن باندې بیا د لیارې وحش ووي ګمراهي کو بیا ته کیسه خو روغله چې نه ایستو دا چې ته چې قرآن په وجه سره ډېر ته هدایات وکړو ډېر د قرآن په وجه سره خاطو کو ویش ووي ګمراهي کو قرآن خو سراسر کتاب د هدایات دی بیا دا څرنګه خبره دو په قرآن د پوره خدا ټکه اشتا دی نه خو هدایات دی قرآن. الله جل شانه فرمایي وما يضل به الا الفاسقون. نه نیک مسلمون هغه خلق مشمرشد آیات ولایوه نخطو کوي نیش ووي د قرآن په وجه سره مگر د قرآن په وجه قرآن په سبب خلق شووي خلق ګمراه کوي چې کوم فاسق دي بیا اعتراض وروړي چې ناویل خو قرآن خو د مسلمون د پورا هدایت دی د فاسق د پورا هدایت دی کافر د پورا په قرآن شه هدایت دی خدا قرآن خو په څه وخت نه و بیا د ټکای روغه خدای پاک خپل چې نه په دا فاسق خلق خاطو کاو دغه جواب زدا کې چې لږ کې قرآن سره ربط زدا شي الله د تان وساب ته ډېر اجر ورکو څه بهتري
قرآن یې دا سر ته پلاټلی دی بالکل هغه غوندې میش سره چې کشیده په کشیده ته پې کړي نو دې ټول جواب څه دی چې نه فاسقون بیا ویلې پیشوایي خود قرآن خود سراسر هدایت ہے مسلمون پورا دی فاسق پورا دی کافر دی پورا دی فاسق و گناهګور وي کافر خو نه دي هم په ځنې دوشه فاسق کافر هم دي یہی چا وجه دا دو چې یو سړی دی خپل یې 8 نمبر چشمی روغ سترګې مې دي 8 نمبر چشمی میں بغیر به ډاکټر د مشورې شریک دی زه لګاو په اخرو مې د سترګې ډزوي نظرو مې سیزي ځکه چې 8 نمبر روغ سترګې دا خو ډاکټر مشوره نشته خپل په خپل مې سوچ په وکړه چې ته وچاوه د 8 نمبر نو یې مو نظر او سلب شي مو خامخاړین کو وی چې زه ګرځه په بازور ګرځه چې یاره آینه کې چې کیمې دي دا بالکل نقصانی شی دی چې څوک استعمال نه کوي خدا عبدالمنان ضربت خان دو مشیت وچه چې سړی همیش وختری په آینه کې راونه دو په پیس وړه آینه کې تو تا نقصان دیر کا غلط دی استعمال آینه کې شی علاج دا شنا ضروري وطن خلک تشکره کوي میشتو چې دنداس ولا چړکوي خواشي دی وطن پک شوی ني استوزا تو چې سترګې په وډه ځولې خپل د غلطي استعمال دي فرق په توک شدای پاینه کې ښه نه دی نو دا سه دا فاسق ته جو کافر تدارای چې د الله پاک ورته چې په دا سره خدای ډېر فاسق خلک شواوي گمراه کوي هغه مرادي چې قرآن غلط استعمالوي نور قرآن بالکل دا نه کې غونډه سراسر هدایت ته شفاعت بالکل ډېر بهترین کتاب دی چې څوک غلط استعمال کوي هغه بیا سترګې هډازي شي هغه نظر او خلک بیا شوي او بل قرآن دا خیر فاسق نکیم خلق مراد ہے چې فاسق خدای پاک په قرآن سره فاسق گمراه کوي شوی